راولو غږ مکوه ما ته رب العالمین ارس برابرۍ قرآن کې الله فرمایي وکذلک مکننا لیوسف فی الارض مونږ یوسف علیه السلام له په ځمکه کې یو قدرت او طاقت ورکړ وینه مروس غلامه ته غلامه نه مروس جیل ته جیل نه مروس د بادشاه دربار ته دربار کې مولا داسې عظیمه بادشاهي ورکړه چې هغه یو لسرونه چې یو وخت کې دی غورځاو الله سرونه وهي کوي کې نن هغه د خپل الله راوستل په فکر مکوه تا پاتې کوم وګورئ چې دارونه درنه خبر نشي چپ غږ بنه کې ډېره ښه چې دوی څه مېلمستیا ولا وکړله خو دوی خو ونه پېژانده نو بیا ورته وایي داسې چل به کوو چې حکم یې وکړه وی دې ټولو له یو بار غله ورکې غنم وله ورکې او هغه یو جام و د بادشاه د سرو زرو قیمتي په هغې باندې به یې د خلکو له غله ورکوله پیمانه به یې پې کوله وی دا به د بنیامین په بوجه کې ومنډل پټ چې څوک دنه خبر نشي خپلو ملګرو ته هېڅ څوک چې خبر نه کړي جي ټیک ته بس هغه جامې د بنیامین په غله کې ومنډه او بوجه ډکې کړه او کسانو ته وی تاسو کینې ستاسو مخکې مونږ وزن نه کوو تاسو له به اوښان مونږ بار کړو بیا به تاسو ځئ چې اوښان یې بار کړل او اوښان قافله روانه شوه یوسف علیه السلام ورته وایي چې په یعقوب علیه السلام ستاسو پلار دی پیغمبر دی مونږ سما سلام وایه او چې بیا غله خلاص شي نو بیا فورا راځئ بنیامین یې ورسره رخصت کړ چې رخصت یې کړ بادشاه هغه کسانو ته وایي جام هم څه کړ وی صاحب هغه خو مونږ هغه د بنیامین چې کومه بوجه و د هغه نوم پې لیکلی و او د هغه کاڼ و ورسره هغې کې مو هغه جام ورته کېښود وی شا به یې اواز وکړي غږ به نه کوي چې جام روک شوی دی دا اوس یو حیله جوړوي د دې رور د پاتې کولو دپاره اواز یې وکړی قافلې والا د بادشاه جام روک شوی دی او تاسو پټ کړی دی شا به یې راشئ جام راوړئ ټوله قافله یې راوست د یوسف علیه السلام دارونه هم دي پکې او نور خلک هم دي وی چې مونږ خو جام نه دی پټ کړی هغې ته هم پته وه نو فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء اخيه د بنیامین هغه بوجه رستو کړه چې دوی شکیان نشي نور باندې شروع کړه یو بوجه اړه سامان لټوا بوجونه لټوا پیدا پکې نکړل وی ګوره یادو ساته جام راو باسه اکرام نو وستنو سبقو نو د یعقوب علیه السلام د بچی وته وی دارونه وی بادشاہ سلامت زمونږ د پلار یو قانون دی پاغه په فیصله کو هغه ته خو پته و چې مونږ نه پټ کړی وی ستاسو پلار څه قانون دی وی زمونږ د پلار دا قانون دی چې څوک غلو هغه به غلامي نو که د چا په بوج کې جام روت هغه ستا غلامي هغه به درته پرېږدو مونږ غله خو نه یو مونږ د پیغمبر بچي یو مونږ خو نیکان خلک یو او صاحب ته به مونږ بدګماني کې که د کوم یو کس په دې قافله کې د چا په سامان کې جام روت بس ستا غلام وی په دې فیصله ده یو هم په دې فیصله ده وی ډېره ښه چې لوښي لټول دوی هغې کې نه راوتل د بنیامین په هغه بوجه کې جام راوتل اوس بس کوي بنیامین بوجه کې خو راوت تاسو وایئ چې مونږه غلا نه ده کړې دا ګوره دا دې رور ستاسو د جام پټ کړی دی هغې څه وایي ان یسرق فقد سرق اخ له من قبله اوس دې خو پېژنې نه که نه وی بادشاه سلامت که دې بنیامین غلا وکړه او جام یې پټ کړه د دې یو ورور یوسف هغه هم په ماشوموالي کې غلا کړې وه فاسره فی نفسه یوسف علیه السلام دا خبره اړه کې پټه کړه چې زما غلا کوله زه غلم غږ یې ونه کړه که اوس خبره کوم خو خبره ښکاره کېږي او د هغې وجه داسې وه چې دا یوسف علیه السلام ماشوم و نو د یعقوب علیه السلام خور لو یو ترور سره نو چې دې لږ غونې داسې لوی شو ګرځېدو شو نو یعقوب علیه السلام ورپسې لاړ هغه خور ته وایي دا بچی راکړه هغې ورته نه در کوم ما سره به دې وایي نه ما له خپل بچی راکړه نه هغه خوشطبعه وه خوشطبعي کوله نو د ترور دا یوسف علیه السلام دننه که کوټې ته او په دې املا کې ورته یو کمربند وتړه مزیدار کمربند د هلکانو جینکو به هغه زمانه کې اچو هغې وله په دې املا کې وتړه د کمیس لاندې هسې خوشطبعي کوله دې ترور راویسته وی رورې دا ماشوم چې دی نو دا نه در کوم هغه ورته وایي چې نه زه بوځم درنه نو چې څنګه یې روان که د مټې ونیو نه خور یې اواز وکړه وی روره یعقوبه ورېږه د ما نه د غلا کړې ده او هغه د هغه په قانون کې دا وه چې چا به غلا کړې وه نو هغه به چې بیا هغه کس اخېسته وی نه دې غلا ولې به کوي نو چې څنګه یې وله کمیس اوچت کړم دې خوا ته کمربند تړلی وګورئ ما نه کمربند پټ کړی دی د دې لپاره چل جوړو چې یو سور ودی یا یوسف علیه السلام چته هغې کېده نور هم ورسره ایسار شي زه وی خورې چې ستا خوښه ده چل دې جوړ کړی دی او چې ته یوسف ځان سره ایسارې یو میاشت دوه کال دې سره نور وي نو هغه خبره یې ورته ور یاده کړه اخو دې ماشومو ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل بادشاه سلامت کړي بنیامین غلا وکړه د دې ورور یوسف هغه مخکې غلا کړو یوسف علیه السلام لکه پټاو ساتله چې ښه په ما د غلا الزام لګوي بس فیصله دا ده چې د بنیامین په بوجه کې جام اوموندی شو دی به اوس مونږ سره یې نه پرېږدو
رونه پریشان شو. بنیامین ته وای نو تاب مونږ شرمولو، بیزته دې کړو، پیغمبر په پلار باندې الزام دی راغی، جام دې دا دې سوکړل، ځان له مشوره وکړه. وی تاسو ته پته نه لچ پلار مونږ نه واده غشتره، پلار واده غشتره چې دی براول یو ځل خو یوسف مونږه ز کوي کې واچو پلار تم باندې وکړه. اوس کدی پریدو مونږ ته ځنو پلار بم سوي چې بل ورم را لمړک. دا څنګه کیږي؟ رال او د بادشاہ دربار کې ودرېدل. نو دی کې داو چې دی با hebat پیراغه د پیغمبر بچو کنه، نو دی به څنګه استا او داسې چغه به استا چې هغه چغه سره به خلک به هوښه کول. دی کې مشرور يهودا هغه راځي د پدې بادشاہ او چغه وباسم او داسې چغه په وباسم چې دی بدله به هوښه کم. چې دی به هوښه شي یوسف بنیامین بني سو تختو ده. یوسف علی السلام ته په اخرونو یو کس یې ودرو، وی دا سې کارو کې چې تاسو ورشه او کدی کې کم یو کس چغه ته ځان جوړونو په سر بوله لاس راکاږي، نه به پیو چې په سر لاس راکاږي چې غنه شي والي شاته وطن او کرانو درو چې کم یو کس پکې چغه ته ځان جوړو په سر ولا لاس راکاږي به چې غنه شي والي. او ته پته ده مارونه دي يهودا چراغ څنګه بادشاہ سلامت مونږ لدا سې کارو کې د خپل لور رات مونږ نه ځو او کنه راکې کنه خو نه راکې چغه ته ځان جوړونو شاته په نو کر په سر لاس راخ د چغه به نشو. بل نمبر په نمبر هغه خیر ناکام شو. چې ناکام شو دربار نه یوسف یوسف علی السلام وته چې خپکهږي ما فیصله تاسو ما سره کړی دا بنیامین سره جام مندل شوی دی ام دی په کې سارو زه خیر دې بیا راشه در پرې بدم پوسې نه درکو. چې لاله الله مشرور وي چې زه خپل سره سترګې نشم لګو زه نظم زبم دلته او تاسو لار شه پلار ته مو وای هغه وی چې بس مونږ سو کوسو چې دې بادشاہ لبد رور نه راکې او قافله والا تخلق ته پته ده کنه دا غبل خو مونږ پیوازیو او ټول قافله را سره د خپل علاقه مونږ پلار ته وجه د قافله والا نه تاسو کې درو خو ته مونږ نه وای. نو دا یو رور امته وسره لانه لويزه خو نه ده دې لال پلار لا ورسېدل غلې وته غردولا بنیامین هم سکه ای بابا هغه غلا وکړه د بادشاہ جامې پټ کړو. نو بادشاہ پاګه کې د مونږ نه ایثار وی دوکرا سره وکړه. بل بچی امرا لاړ ملک، بل بچی امرا لاړ ملک یو خمرا لمخ کې وجلې بل امرا لاړ ملک ای بابا کوم دروغ وایو دی قافلې ولا انت پوسوکا ولې اغلا کول ټول قافلې نه تاسو. بهر کې فغا یوسف یعقوب علیہ السلام پریشان شو، نورم پیغام شو، یو بچی امتلال بل بچی امت جدا شو. که ارزی جدا دی خو بیا هم خود جدا شو کنه او الله ته جړه کول او الله ته فریاد کول او دې ته عسى الله ياتيني بهم جميعا. زما په الله امید دي چې زما درې واړه بچي ومال الله راولي، یوسف هم بنیامین هم او چې هغه بل ته پاتې شو چې پلاس سره سترګې نشم لګولې دا به الله راولي. بهر کیف زمانہ پکې تیر شو چې تیر شو بیا غلم خلاص شو. یعقوب علیہ السلام دی بچو یو کارو لاړ شه او د یوسف علیہ السلام او دا غدرونو مال لک خبر راوړي او جړل به اروه دا بچي وتوي تلا او تفتا او تذكر یوسف حتى تكون حردا او تكون من الهالكين. همیشه یوسف یاد یوسف وی خو مړ دي کنه همیشه تا یاد د خدای نیک بخت داسې بنا جوړ شي چې مرتبه نږدې شي کنه مړ بچی راته سکے او هغه به نه ما دا یقین چې مال الله خپل بچی دی غږ لراولي بس دون الله خپکلم نور به الله نه خپکای زما دی غږ له الله بچی راولي ار څنګه چی او لګه مودم نه وکنه. یوسف علیہ السلام چې کوم وخت کې غردو د وو کالو او چې پلار وسره ملاقات کین نو اتیا کال پس پلار سره ملاویږي، اتیا کال د پلار د سترګو نه غیب دی. دا ګوره ډېر اسانه خبره نه دا ډېره ګرانه الله دې مسلمانو سره هغه چا پړ تیریږي چې نه لګوندم بچي یا چته او تختی یا چته غیب شي دا ډېر ګران درد ډېر ګران درد الله دې مسلمانو ساتي. ځکه نه بچو لاړ شي او دا یوسف مو ګوره او دا غرونه مو ګوره چې چرته مرا پیدا کړل دی بیا لاړل چې څنګه دی لاړل او یوسف علی السلام ته ور مخامخ شو ور رسیدل. نو یوسف علی السلام ته وای پجړا شو ورته او د یعقوب علی السلام خط ولا ورکړ. مخکې یعقوب علی السلام خط نو لیکل له خط لیکل یعقوب علی السلام په خط کې لیکي چې اے د مصر بادشاہ ول عجیب خط لیکي اے د مصر بادشاہ ما ته پته لګېدل چې ته ډېر نیک سړی او زوی ته خط لیکي خو پته خو نه لګي کنه ته ډېر نیک سړی او ډېر ښه سړی او موږ سره تا په دې قحط په زمانہ کې ډېر لوی احسانات کړي لیکن زه تخپل یو الوی مزما پلار چې نیکه چې ابراهیم علیه السلام پاغه دومره سخته تیره و چې هغه بادشاہ په اور کې غورځول نو زما په نیکم ډیره سخته تیره شوې ده خو د اور نه الله پاک سالم راوست.
بیا زما په پلار باندې دونه سخته تیره شوه چې چاړه والا په مری کېښودی شوه اسحاق علیه السلام. زما په تره باندې په اسماعیل علیه السلام سخته تیره شوه. زما په تره په اسماعیل علیه السلام باندې سخته تیره شوه چې هغه له په مری باندې چاړه کېښودی شوه. هغه م الله بچ کړ. د مصر بادشاه ما باندې ډېره لویه سخته تیره شوې ده، ډېر لوی غم را باندې تیر شوی دی. د یو بچي چې زما د 7 کالو یو ماشوم بچی هغه زما نه جدا شوی دی، 8 کالو شو چې هغه پسې د جاړه، او هغه ما ته دا بچي وایي چې شرمه خوړلی دی، لیکن هېڅ پته نه لګي چې هغه به کوم ځای وي. بادشاه سلامت ډېر غمجن یم، زړه مې ډېر درد کوي، دا راته پته نه لګي چې زما بچی به نور ته ناست دي هکه سوري ته به زما بچی به د چا خدمت کې وي او که په آرام به زما بچی به جوړي او که زما بچی به نه جوړي. نو په نیکه مې سخته تیره شوه، په تره مې سخته تیره شوه، په ما اور بل شو. 8 کالو شو چې د ما نه خپل لخت د جګر د زړه میوه د ما نه جدا ده. بادشاه سلامت بل یو بچی مې و چې په هغې به ما د هغه رک بچي یوسف مینه ماته وله رانه تاګیر کړ. نو بادشاه سلامت زه ډېر زیات غمجن یم، ټوله شپه جاړم، ټوله ورځ الله ته جاړم او سترګې مې د بچي پسې ړندې دي. نو ته د الله لحاظ وکړه او ما ته د خپل زوی بنیامین راولېږه، دې رانه پاتې نه کې. که دې دې راو نه لېږه نو داسې خیرې به درته وکړم، زه د پیغمبر یم او د پیغمبر اولاد یم، داسې خیرې به درته وکړم چې ستا 7 پشتو پورې بچو ته به د هغه خیر و اثر ګورې ورسېږي. سم شه بادشاه سلامت ما له خپل نیازبین بچی فورا راولېږه، غلک را لېږې که نه را لېږې خو ما له خپل بچی راولېږه. نو چې یوسف علیه السلام ته دې خط ته وکتل او خط یې ولید او د پلار هغه فریاد یې ولید، نو بې اختیاره په ژړا شو، ډېر زیات یې وژړل، ډېر زیات. خط به یې راواغېست او کله به په سترګو کېښود، کله به په خولې باندې په شونډو کېښود، کله به یې ښکلاو، کله به یې په سترګو ایښود او ډېر یې وژړل. ښه بابا واقعي دا خو ډېره زیاته سخته ده. ابراهیم علیه السلام ورته را یاد شو، خپل نیکه اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام، هغه خپله زندګي چې واقعي زما پلار خو دا زما لا پلار دی چې جمدی دی په دومره غمونو کې. دوی ورته هلې وویل چې دغسې تا زمونږ رور چې دی نو هغه مونږ نه شرمه خوړی دی او بل لوره نه تا کې نو بادشاه د مونږ په حال ډېر دردمن یو، رحم را باندې وکړو، دا بنیامین را سره پرېږده، پلار مو ړوند دی ګنې مري. هغه خط چې وکړه ښکلی کړ، په دې سترګو یې کېښود، نو هغه نقاب یې ورته اوچت یو چت یې کوي. تاسو ته پته ده چې تاسو یوسف سره څه کړي؟ تاسو ته پته خبر یې؟ تاسو وایي چې یوسف شرمخ تختولی دی، تاسو ته پته ده چې هغه سره هم څه کړي دي؟ هغه خپل تخت شاهي تاج یې ورته کوز کړ، هغه خپل مخ یې ورته ښکاره کړ. تاسو خبر یې هغه سره هم څه کړي دي؟ تاسو وایي شرمخ وړلی دی، خو چې ده ته یې وکتل او انک لانت یوسف، ته یوسف یې، یوسف خو ته نه یې زمونږ ورور، انی انا یوسف، زه یوسف یم. بلکل پام کوئ باس، ګوره ملامته کوي یم نه، تا ورته نه وایي چې تاسو ما سره ظلم کړی دی، زیاتې هم کړی دی، مرګ ته م اچولی یم او داسې مرګ چې کوي کې ماشوموالي کې غورځولی یم. ستاسو له لاسه زه لاړم قافلې ته او قافلې نه جیل ته او جیل نه بیا کوم ځای ته زه ورسېدم، ظلم در سره اوس نه کوم، زیاتې را سره نه کوم. دا م ورته نه وایي ملامته کوي یم نه، نه نه نه، انی انا یوسف، زه یوسف یم، مه ملامته کېږئ، خیر فکر هم نه کوي، بلکل هېڅ غم چې ونه کوي، بلکل چې غم ونه کوي. او زه ستاسو ورور یم او دا بنیامین دی، او فورا لاړ شئ، زما په لمن زما پلار را وورېده، خو دا د الله حکم و. دا کمیس یې ورته خپل وویست چې کوم هغه کمیس چې ابراهیم علیه السلام ته جبریل علیه السلام د جنت نه راوړی و، ده ته بیا میلاو شوی او وینو کې ګورې لیک سپېت و. هغه کمیس یې راواغېسته، په دې دا 2-3 داغ هم پراته دي زما د وجود د وینې، زما د وجود د وینې 2-3 داغ هم پې پراته دي. هغه وجود چې تاسو زه والی یم، تاسو زه کوی ته وغورځولم او زما وجود زخمي شو، هغه وینم زما په دې کمیس پرته ده. دا مهرباني وکړئ دا کمیس یوسئ زما پلار شابه زر ځئ، او انشاءالله چې زما دا کمیس زما د پلار په مخ تاسو ور واچوئ، یرتد ابي بصیرا، زما پلار به ډک جوړ وي، سترګې به بالکل ټیک ټاک او ټول دا هغه ځای نه را روان شو مصر ته راځئ، یو ورځ چې پاتې نه شي فورا ځئ. کمیس یې وله ورکړ، روان شو. چې دې څنګه روان شو او کمیس یې ورکړ او قافله را روانه شو، خوشحاله شو، ملامت هم دي. یعقوب علیه السلام ته الله اطلاع وکړه د وحی په ذریعه باندې، خپل کور چې کم بندگانو بیبي وا یا لونه وي، وی انی لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون، یاره که تاسو ما ته ناپویه نه وایې که نه
نو په ما نن د یوسف علیه السلام د یوسف بچی خوشبوئی را باندې لګېږي، د هغه خوشبوئی محسوسو. خو که دا درته ویم نو ما ته بیا به تاسو وایئ چې یاره عقل دې کار نه کوي، پویه دې کار نه کوي، را باندې الزام به ولګوئ. نو که دا الزام نه لګوئ نو زه راته دا وایم چې زما باندې د خپل بچي د یوسف خوشبوئی لګي. هغې ورته بیا وایي ګوره ته بار بار یوسف یادې، بیمار بشي، مړ بشي، دا ته څه کوې؟ وایي نه په ما خوشبوئی لګي او محسوسومه د هغه خشته خوشبوئی او هغه لهر د هغه په ما را روان دی، په ما باندې لګي. بچي را ورسېدل چې څنګه را ورسېدل بس فوراً هغه کمیس یې راواغېست، بابا مبارک شه، هغه کمیس یې راواغېست د یعقوب علیه السلام په دا مخ یې ورغورځو، او چې ور ویې غورځو د سترګې بینا شوې، نظر یې ولګېد، زړه یې خوشحاله شو، خوشحالۍ نه وجړل. ما نه وي تاسو په ما باندې الزامونه لګول، ما راته نه وي. بس بچي فوراً خپو ته پرېوتل، بابا مونږ معاف کا، مونږ بخښنه غواړو. اوس خو ښکاره شو که نه چې بچي خو مونږ بوتلې کوي کې مو غورځولی دی. بابا مونږ معاف کا. بابا ورته څه وایي؟ سوف استغفر لکم ربي، زه تاسو له بخښنه به غواړم، لږ صبر راته وکړئ، یو ټیم را روان دی، هغه وخت به زه د رب العالمین په دربار کې ستاسو دپاره بخښنه غواړم. ور دا مثلا دې معلومیږي چې یو سړی زیاتي وکړي بخیر، باید سړی وي که نه هغه بیا بخل د هغه په کتاب کې نه، بخل د هغه کتاب کې نه، نه یو سړی سره زیاتي وکړي او دله راغی چې ما نه زیاتی شوی دی، ظلم مې کړی دی، معافي راته وکړه، بس. قرآن حکیم کې الله فرمایي، حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي سل من قطعک واعف عن من ظلمک، څوک د سره صله رحمي قطع کوي ته ورسره جوړه کوه، څوک د سره ظلم کوي عفو ورته کوه. او حدیث کې راځي چې په عفو باندې الله د انسان عزت نورم زیاتی. ګورئ مونږ خو وایو او که زه ورلم او بخښنه مې وغوښتله دې مې وبخښه نو دا خو به د ما شان کم شي، خلک به وایي ښه ویم والې او دې م بخښه. نه نبی علیہ السلام فرمایي په دې بس ته عزت الله نورم زیاتی، په بخښنه الله عزت نورم زیاتی. بې ځایه له یو بل سره روانې کول، زمونږ په وطن کې دا یو مصیبت عادت دی که نه، یو به د یو نه نی خبر بل به د بل نه نی خبر، اړه کې به ګیلې شروع وي چې مخامخ شي سپم نه ګوري. یو وایي دا د ما سره زیاتی وکړه، ته خو لاړ شه کې خو نه ورسره ولې زیاتی وکړه، او چې زیاتی وکړه نو ته کېنه ته ووایه چې تا ما سره زیاتی وکړه. زه خو دا وایم، زما خو دا سوچ دی، ما له خو که یو سړی راشي او ما ته وایي تا ما سره زیاتی کړی دی، زه په دې خوشحالېږم چې ما ته ووایي، پته به ولګي چې ما زیاتی چا سره کړی دی او که مې نه دی کړی، ځکه زه په خپل نفس کې خو چا سره زیاتی نه کوم، چا سره ظلم نه کوم. داسې هر انسان وایي. دا بعضې خبرې د غلط فهمۍ نه شروع شي، غلط بیانې وشي، غلط فهمۍ وشي، نو زه دا خبره کوم تاله زه درلم چې ما نه زیاتی وشو، ما معاف کړه، بس ډېره خره ما معاف کړې. د مسلمانۍ طریقه هم دا ده، دا به بغض او حسد به پکې نه وګوره. د یوسف علیه السلام قطعا رونو ته دا مو نه وی چې ما سره م زیاتی کړې دی، نه وی خیر دی. پلار ورته قطعا دا نه وی چې ښه بچو اتیا کاله ما نه لخت جګر د زړه مې وجودا کړی، ظلم وکړ، نه سوف استغفر لکم ربي انه کان بی حفیظ. الله په ما ډېر مهربانه دی. ور الله نم ګیله نه کوي، اتیا کاله پس سره بچی ملاوي، الله په ما ډېر مهربانه دی. دا الله مهرباني ده کنه چې لګم در سره څوک خو کی لګم خوشاله شي نو فوراً دا وایي چې الله ته په ما ډېر مهربان دی. یا الله یا رحمان یا رحیم، الله ای مهربانه بادشاہ، ته رحم والا بادشاہ. بعضې خلک الله نه ګیلې شروع کی، خدای الله نه څنګه ګیلې کې، دا الله ته څه کولی شي، زه د الله څه کولی شم، هېڅ هم نه شي کولی. دا خرمستي نه راپکار، د الله نه ګیلې او شکوې مه کوه. که سختي را باندې راشي الله ته سجده لګوه، خوشحالي را باندې راشي الله ته حمد ادا کوه. هېڅ چرې لویي او کبر او مستي دا قصې پسې مه کوه. چا سره زیاتې وکړه معافي ترې غواړه، څوک دله رالل معافي وغوښته د الله دپاره یې بخښه. د عزت او ذلت د رب العالمین په اختیار کې، د بل چا په اختیار کې نه دی. نو وی دا ولې ورته وایي چې بخښنه به دله غواړم، زر به دله غواړم، لږ صبر وکړئ. وی دا د جمعې شپې ته انتظار کوو او د جمعې په شپه باندې بیا د سحر د پیشمني وخت ته انتظار کوو. لکه د جمعې شپه او چې بیا پیشمني شي دې وخت کې رب العالمین د انسان دعا قبلوي. صبر وکړئ، د جمعې شپه را روانه ده او چې پیشمني شي نو زه به تاسو له د رب العالمین په دربار کې بخښنه غواړم، ډېره بخښنه. ځکه زه پیغمبر یم، زما زړه ته هم درد ورسو. یوسف علیه السلام ماشوم دی، په ماشوموالي کې هغه سره هم ظلم وکړه، هغه هم دردمن کړه، ما نه هم جدا کړه، او بل دا دی چې صله رحمي مو سره قطع کړه. ډېر ګناهونه مو کړي دي، ډېرې زیاتې مو کړي دي، لیکن زه به د الله په دربار کې بخښنه غواړم. بخښنه یې وله وغوښته. بابا و یوسف علیه السلام خو چې زر راځي یم دی دی، د مصر بادشاه دی، زمونږ یې ډېر عزت کړی دی او دا مونږ له غلې راکوي، دا هغه راکولې. وی ځای چې ځو، د 2 کسانو قافله تیاره شوه. دغه وخت کې د یعقوب علیه السلام بچی او نوسی او کړوسی 72 کسانو، 2 کسان، د هغې قافله تیاره شوه او د مصر
د طرف ته روان دي. یوسف علیه السلام هغه کسان کینولیو چې دوی را نږدې شو نو فورا ما له اطلاع راکړې. حضرت یوسف علیه السلام ول استقبال لره ووت نه مصر د ښار نه سره د وزیرانو سره د مشیرانو سره د سلطنت او د بادشاهۍ د خلقو دنیا کې یوسف علیه السلام روزي خو نور خلق به هم روزي. هم پیغمبر دی، یوازې بادشاه نه دی، پیغمبر هم دی. دنیا لوی استقبال جوړ دی، عظیم الشان استقبال او تخت شاهی بار راسته دی او یو لوی قناتونه دی او سیبا دغه دی دا سوته ویل کېږي دغه زمانه چې کوم د عزت سامان دی ټول روغ کړي لوی جلسه جوړه ده. ولې د یوسف علیه السلام پلار را روان دی، د یوسف علیه السلام رونه را روان دي د بادشاه او 80 کاله پس ور سره ملاقات کېږي. تخت شاهی باندې یوسف علیه السلام ناست دی او چې کله دا پلار ول را رسید نو ورترغاړه وتل یو بل ته ډیر زیات یو جړل دواړو یو بل ته. الله وته حکم کوي یوسف علیه السلام ته چې ګوره ته بدل ته ولاړ زما خپل یو فیصله ده. تا یو خوب په ماشوموالي کې لیدلی د 5 کالو 4 کالو چې تا خوب لیدلی هغه رښتیا کوم. انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. تا ویلو چې یو لستوري نور اوس په مې به ماته سجده کوي دا دې لیدو اوس هغه به کېږي. صبر کوه. نو د هغې به دا قاعده وه چې بادشاه له به څوک رالل نو سر به یې ټیټ کړ او یا په سجده به پرېوتل. سجده د الله نه ما سوا بل چاته زمونږ په دې امت کې بالکل منع ده، بالکل منع. لیکن په هغې امتونو کې د تعظیم سجده د عبادت نه، د عبادت او د تعظیم سجده کې فرق دی. د تعظیم سجده په هغې زمانه کې جایزه وه، دا به کېدله او نبي علیه السلام منع کړې ده. وی که د تعظیم دا سجده د یو انسان بل انسان ته جایز وي نو ما به ښځو ته حکم کړو چې خپلو خاوندانو ته هم سجدې وکړي. لیکن د الله نه ما سوا سجده زمونږ په امت کې بالکل منع ده. سجده به چاته کوو؟ صرف یو الله ته. چاته به سجده لګو؟ یو الله ته. د الله نه ما سوا بل چاته سجده منع ده. هغه زمانه کې هغه شریعت کې تعظیم سجده، تعظیم دا دی لکه دې زمانه کې څوک چاته لګوندې سر ټیټ کړي یا مثال په طور چاله لاس ښکل کړي دا تعظیم غوندې دی. نو داسې قسمه نو هغه دته وی الله ورته ویلو ته به ولاړئ. دې ورته هغه خپل تعظیم وکړو. هغه 11 وروڼو هم مور هم او پلار هم او هغه بیا ځان سره په تخت باندې کېنولو ځان ته یې را نږدې کړل او دا 2 کسان سره د یوسف علیه السلام په مصر کې آباد شو. یو ځل یوسف علیه السلام یعقوب علیه السلام ورته بچې وی ته راځه لږ ځان لشو یو گپ شپ ولګو یو څو خبرې یو بل سره کوو خو یو بل نه به خبرې نه پټو. بابا ډېره ښه ده. دې وخت کې د یوسف علیه السلام عمر تقریبا 80 کاله. وی بچې را تپوس ته نه کومه چې ته د ما نه جدا شوې دې رونو کوي کې وغورځولې تا ځان څنګه مونته لکې دې سو؟ وی بابا ما له ډېر صابره مونته ډېر صبر مې وکړ. د الله تعالی په کارونو مې ډېر زیات صبر وکړ او مال الله دغه صبر هغه مې وراکړ. پوره صبر مې پښتانه وایي خوږی که نه صبر مې مال الله راکړ ډېر صبر مې وکړ. وی ښه بچي یو تپوس ته نه بل کوم. وی تا باندې دا جون سنګ تیر شو چې کوي کې وغورځولې د هغې نه پس دا قصه خو دې راته لږه غوندې وکړه چې دې رونو زما نه جدا کړې. د هغې وخت نه تر دې وخته پورې دا قصه راته لږه غوندې وکړه. یوسف علیه السلام ته په ژړا شو. وی بابا هغې قصې تړه نه شي ټینګولی نه شي ټینګو دا راته نه وی چې ما سره رونو څه وکړل او بیا د هغې نه پس ما سره څه شوي دي او په ما کم دور تېر شوی دی دا درته بابا نه کوم له نه شي ټینګولی ما سره ناست یې اوس به ګورې مړ شي دغه ما دا نه تپوس مه کوه. وی ښه بابا تا نه تپوس کوم. وی تا نه چې جدا شوم وی ستا له څنګه وی زه خو تا پسې ډېر زیات غمجن او سترګې مې ړندې شوې هر وخت به مې ژړل الله ته به مې ژړل او تا پسې به مې ژړل. وی بابا دا تپوس ته نه کوم چې دا ما پسې دومره غمجن ولې وی عجیبه تپوس دی کوي او عجیبه جواب ورکوي. په څه خبره مونږ په ما پسې دومره غمجن وی او ورته وایي په 2 خبرو. یو خو تا سره مې مینه ډېره زیاته وه او ماشوم رانه جدا شو ماشومه مې مینه مې زیاته او بچې مې وی غمجن و. بل پس وی بل په دې غمجن وم چې ته به په کوم دین او مذهب لوی شوې. الله اکبر. غم را سره دو چې په کوم مذهب به ته لوی شوې په کوم دین به ته لوی شوې ته به څنګه عبادت کوې د الله که به نه کوې. دا را سره ډېر زیات غم او سودا وه. اوس خو د پلار د بچو متعلق د رزق او د ډوډۍ او د روزۍ بند سوچ او فکر د یعقوب علیه السلام لکې سو دا مې سوچو په کوم مذهب په کوم دین په کوم څیز به ډېره زمانه پورې زما دا سودا وه. بیا رب العالمین پوه کړم الله راله خبر راکړه بیا مې زړه لږ مطمئن شو. وی ښه داسې وکړه رونه والا راله دا رونه خو دې وبخه که نه رونه ورته څه وایي رونه ورته وایي تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. رورا بس
مونږ خو دا نه برداشت کوله چې ته بلوی سړی مونږ برته ټیټېږو خو بس دا الله تعالی د فضیلت درکړی دی بس مونږ خطاکار یو الله فضیلت درکړی دی ګوره چې چاله الله رزق ورکي چاله الله علم ورکي حسن ورکي مال ورکي بغض او حسد به سره قتل نه کوي ګوره دا د الله په کار اعتراض دی په بغض او حسد الله ډېر زیات خفه کېږي نن مونږ کې بغض او حسد دی که نه افلان کې سپینه جامه اغوستې مال ولا الله ورکړه علم ورکړه پوهه ورکړه عزت یې ورکړه دا ولې ولا ورکړل دا خو الله ورکړل نو چې ته په دې غوسه کېږي خو د الله په کار غوسه کېږي الله باندې غوسه کې نو وی تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين زمونږ د قسم په خدای تعالی الله په مونږ ډېر لوی فضیلت درکړی دی او مونږ خطاکار یو یوسف علیه السلام ورته سوی ملامته کوي نه لا تسریب علیکم اليوم لا تسریب علیکم اليوم یغفر الله لكم اس ملامت یا در باندې نشته اس فکرونه کې الله تاسو مبخ الله دې مونږ مبخ چې څوک چانه بخنه غواړي دا وته وي چې بس زه معافي غواړم هدې مته وي چې سم نشته خبره خلاصه شو دا د یوسف علیه السلام او د یعقوب علیه السلام طریقه ده دا غي شیوه ده بیا یعقوب علیه السلام وفات شو په مصر کې او د هغې نه 30 کاله پس یوسف علیه السلام هم وفات شو د 110 کالو په عمر کې یوسف علیه السلام وفات شو او بیا د مصر د دریاب یو غاړه کې دفن شو او بیا چې کله دریاب روانې کو نو بیا یوسف علیه السلام غیر اوچت کو قبر کې او بل ځای کې دفن کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو موقع فرمایي د موسی علیه السلام متعلق او د یوسف علیه السلام متعلق د دواړو متعلق فرمایي وی ما ته غزین معلوم دي کذا غزه کې وی متاو ما د موسی علیه السلام قبر بم پولو یو حدیث کې دا سره او بلکې دا سم راځي چې د یوسف علیه السلام قبر بم درته خولو چې هغه کم ځای کې دا قبر دی ما ته معلوم دي بهر کیف ډیر مسائل او ډیر عبرتونه د دې نه مونږ ته الله راکړي لوی درس چې مونږ ته الله راکړي هغه دا چې دا سختۍ او د امتحانات او ابتلاءات په پیغمبرانو هم تیر شوي دي دا تکالیف هغې ته هم رسول شوي دي لیکن د هر مصیبت نه پس ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا الله بیا اسانتیا هم راولي دومره عزت چې یوسف علیه السلام له الله ورکړ دا ډېر لوی عزت دی نبوت ورکړه الله پیغمبري الله ورکړه د مصر بادشاهي الله ورکړه خلق ورته الله محتاج کړل نو مصیبت کې به هم الله یادوي او په خوشحالۍ کې به هم الله یادوي او نور مسائل چې کم دي نو هغه خو ما تېره جمعه هم درته ویلي وه بله جمعه مې درته ویلي به هر کیف پیغمبر لوی شان دی الله ډېر لوی عزت ورکړی دی خو د پیغمبر د ژوند سره سختۍ ګورې شته څومره چې نیک انساني څومره چې نیک انساني سختۍ بیماری تکالیف مصائب دا به خامخا راځي لازما به راځي په هغې به صبر کوي اجر به رب العالمین ورکوي نو رب العالمین دی مونږ خو به دا دعا کوو چې الله مونږ د مصیبتونو تکلیفونو آفتونو نه وساتي او دا به نه وایې چې الله مونږ له صبر راکړي دا دعا به قطعا نه کوي د دې نه منع شوې ده صبر به نه وایې صبر خدا معنا چې صبر خو الګ کې راځي ځکه چې مصیبت راشي یو سړي د پیغمبر علیه السلام مخکې دا سوال وکړ الله ماله صبر راکړي نبی علیه السلام وفرمایي الله نه مصیبت وغوښته ځکه صبر خو الله راځي چې مصیبت راشي کنه نو مصیبت ته وغوښته نو صبر باندې چې الله صبر راکړي که مصیبت تر باندې راغی نو بیا ویلې شي چې الله په دې مصیبت کې ماله صبر راکړي د بچی د پلار د رور غم راغی او بیا وی چې الله صبر راکړي نو بیا خیر دی خو چې مصیبت نه نو صبر به نه غواړي ځکه صبر خو د مصیبت نه پس راځي نو دا بس نه کوي خو به هر کیف الله دې موږ د مصیبتونو او آفتونو نه وساتي او الله دې زموږ ارواح دغه مقرب انبیاء سره مرګري کړي خدا یو مرګري څه دعا غواړي څه مقصد د پاره رب العالمین دې دغه مقصد حاصل کړي او دا دی وی چې ما مور ماته بغیر د وجه نه ما مجبوری چې تر سره تعلقات مساته حالانکه تر می ګناهګار نه دی نو زه د مور خبره اومنم او کو نه منم نو لاول هو کوشش وکړه چې د مور او